حضرت زکریا علیه السلام الله ته دعا وکړه کریم الله یو شل کال عمر مې ده او دوکم سل کال عمر مې ده بیبي ده بچی مو نشته او زه چې کمرې ته ورالم حضرت مریم علیه السلام ته میوه میلاوي شوي دي به موسمه نو په ما دا موسم د بچو تیر د خدای مال به موسم دا مې ورنشي راکول چې مریم لدی به موسم میوه ورکول په دې دعا کې لا ناس دې په دغه محراب کې فرشته ورتراله بشارت ولا ورکه والله تعالی به بچی در کومه دا غنوم به یحیی اسمه یحیی او بیا ورته سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین دا به سرداری دی به واده نه کوي دی به د نیکانو نه وي یعنی داسې بچی به در کوم چې سترګې بدله په یخې کوم حضرت زکریا علیه السلام الله تعالی عرض وکړي کریم الله ما ته څنګه پته لګي چې دا وجه زما د بچی د کېدو دي ځکه پلار ته چې مخکې نه پته ولګي چې زما بچی به کې یا مور ته پته ولګي چې زه د امید یم ډېره زیاته خوشحالي وي دا ډېره خوشحالي وي چې بچی نه وي بیا ورته پته ولګي بچی کېږي چې مخکې نه راته پته ولګي چې زه خوشحاله شم چې اوس مې بچی پیدا کېږي یو سل او شل کال عمر او بیا بچی دا به ډېره د خوشحالۍ خبرې وي الله جل جلاله حضرت زکریا علیه السلام ته فرمایل چې ستا علامه به دا وي چې 3 ورځې به ته چا سره خبرې نشي کولی الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزا 3 ورځې به خلکو سره خبرې نشي کولی صرف په اشاره به ته خلکو سره خبرې کوي دا ورځې چې پتا رالی پوه شه چې مالا الله بچی راکړي اوس د بچی وخت شو خو بیا الله ورته فرمایي با بیګا به ګوره ته زما ذکر کوي دا نه ذکر د زړه سره تعلق ساتي ته په ژبه خبرې نشي کولای په ژبه به ته خبرې نشي کولای خو ته زما ذکر کوي ما به یادې ذکر د الله تعالی مقصود دی بیا دلته مفسرینو لیکلي چې 3 ورځې به الله سره خبرې نه کوي 3 ورځې به ستا روجي ځکه هغه وخت کې به چې د چا روجه و خبرې به نه کولې یا دا چې ته په حقیقت کې خبرې نشي کولای خو خلک به پتا دا ګمان کوي چې د حضرت زکریا علیه السلام روجه ده نو ته به ما ډېر یادې ځکه کله چې د روجې نه بیا به خدای یادې الله به ذکر کوي نو الله پیغمبر فرمایي زما صحابو 2 کارونه به ډېر زیات کوي او په دې 2 کارونو به خدای راضي کوي یو کار پاغه کې د الله ذکر ده او په ذکر کې شهادت الله اله الا الله تاسو بشهادت الله اله الا الله وایي ذکر رسول الله مبارک فرمایلی افضل الذکر لا اله الا الله په ذکرونو کې د ټولو نه بهترین ذکر دا د لا اله الا الله ذکر ده